بسم الله الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادا من قبل او حضور یاد که خپل امت ته چې نوح علیہ السلام आवाज کړو الله ته مخکې د ابراهیم علیہ السلام نه فاستجبنا له پس قبول والی کړو مونږه د هغه د سوال فنجیناه واهله من الكرب العظیم پس خلاصي ورکړو مونږ نوح علیہ السلام ته او دغه اهل ته یعنی مؤمنانو ته د یو لوی تکلیف نه ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا او مدد مو سره کړو په مقابله د هغه قوم کې چې دروغي ګڼلیو احکامات زمونږه انهم كانوا قوم سوء بشک دا یو ناکار قوم فارقناهم اجمعين منګه ټول هلاک کړو وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث او یاد کا واقعات داود او سليمان عليه السلام کله چې فیصله کول دواړو په بارا د فصل د یو رسو کسانو کې اذ نفشت فيه عنم القوم کله چې ورګړې شي وی هغه ته ګړې د یو کس وكنا لحكمهم شاهدين موږ د دې په فیصله گواو ففهمناهما سليمان فیصله کینو لمنګ په ذهن د سليمان عليه السلام کې وکلن آتینا حکما وعلما او دوالو ته منګه پیغمبري او پویا ورکړی وا وسخرنا مع داود الجبال منګه مسخر کړو د داود عليه السلام سره غرونه يسبحنا والطير چې تسبیح به وسره وي او مارغانو بموي وكنا فاعلين او بشک موږ د دې کار کوونکو وعلمناه صنعت لبوس لكم او خودنا متکړوا د جوړولو د اوسپنې نه د کړو لتحسنکم من بأسکم چې تاسو محفوظ کی د جنگ نه فهل انتم شاکرون نو تاسو شکر وباسه الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له نوح علیہ السلام باندې هم چې هغه ته ادم ثانی ویل شي منګه تکلیفونه راوستي وو یعنی د ابتدا نه زمونږه دا طریقه ده الله پاک وی چې منګه د چا تربیت کول غواړو نو منګه هغه د امتحاناتو نه وباسو ځکه چې دا خبره منګه بار بار کړی دا چې اصل چیز هغه تربیت ته خودنه نه ده خودنه بتاله علاوه پکار راځي تعلیم بتاله هغه پکار راځي چې د ټریننګ وکړي چیرې دا تعلیم هما خو یزده کو خدا په ځبل کس تسنګ رسو نو چې تا ته بل کس ته د رسونی طریقه درځي یعنی مونږ ته خپل شیخ حضرت اسرائیل سے وی چې هغه امام کامیاب دی چې هغه د قوم په مزاج پوي چیرې زما دا قوم کم مزاج والا خلک دي د کم مزاج نه مقصد دا وی سو سکه کم کسان په کې تراخ دي کم په کې خواږه دي کم په خبره زر پويږي او کم په خبره پس پويږي نو چې کله هغه در خپل قوم د دې خبرو پته ولګي نو داغه به اړ یو کسر بیهیویر او طریقه جدا جدا نو هغه امام دغه تربیت والا تربیت یافته امام دی نو دنه به قوم خوشحالي او دې به خوشحالي خوشي امام داسي چې بنیاد پرستی هغه وی چې ز سوام دا ټیک دی ټول بم دامني هغه بنا کامل داغه نه به قوم ټول خفیه بدینم نشي رسوله ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې الله خبره کوي نو د خپل طرف نه د انبیاء د تربیت خبره کوي چې ګوره هر یو نبی له موږ تربیت ورکړو چې خپل قوم سره باغه وخت څنګه تیری او د قوم هغه دغه په قوم کې کم خلکو نو الله پاک پای کې د نوح علیه السلام واقعا را واغستا چې نوح علیه السلام چې ډومبني نبیو چې هغه ته احکامات راغلیو هغه د خپل قوم نه تنګ هغه 9.5 کاله صرف او صرف تبلیغ کړو 9.5 کاله صرف تبلیغ کړو او پاغي کې پاغه باندې یو اتیا کسان یا درې اتیا کسان ایمان راوړو الله وی دومره لوی برداشت او پاغه کې اخر دا چې تنگ شته نو فاستجبنا له مونږ ته متوجه شو نو مونږ ته نه قبولواله او الله وی مونږ ته بلنه وکړه چې اے خدای پاکا ته هلاک کی برباد کی دا کافران او په مقدس مگر دی یو کورم پریم دی دومره زیات ته نتنګ شو الله وی پنجینا هو اهله پس نجات ورکو مونږ نوح علیہ السلام ته هم د خپل قوم نه او داغه اهل ته اهل هغه کسانو چې په ایمان راوړل من الكرب العظیم د لوی تکلیف نه حضور داس به مونږ طالب نجات درګو
خو ته مستقل مزاج اوسا. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا او داغه مدد وکړو په مقابله د هغه قوم کې چې دروغ ګڼلیو احکامات زمونږ حضور لکه څنګه چې ستا قوم دروغ ګڼي د کشانتي اغیم دروغ ګڼلیو. انهم كانوا قوم سوء بشک دا یو ناکاره قوم او ناکاره قوم کوم ته وي چې هدایت نه اخلي هغوی ته خپتې هوی زه دغستي. فاعرقناهم اجمعین پس هغه موږ ټول غرق کړو. و داود و سلیمان او داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام چې پلار او زوی وو. اذ یحکمان فی الحرث حضور چې کله فیصله کوله د یو پټي په باره کې. اذ نفشت فیه عنم القوم کله چې هغې ته ورګډې شوې وې ګډې د یو قوم. وکنا لحکمهم شاهدین منګه د هغې په هغه فیصله باندې ګواه وو چې څنګه فیصله یې کوله. ففهمناهما سلیمان پس فهم ورکړو فراست ورکړو منګه موقع او مناسبت پې جنګلو ورکړو سلیمان علیه السلام ته. جی ففهمناها میم پکې اخر ته نشته. خجی ففهمناها پس منګه فهم ورکړو منګه پیجنګلو ورکړو سلیمان علیه السلام ته. وکلن آتینا حکما وعلما دواړو ته منګه پویا او نبوت ورکړو. وسخرنا مع داود الجبال او داود علیه السلام سره مو مسخر کړو غرونه یسبحنا چې تسبیح به وسره وي والطير او مارغان هم. وكنا فاعلین او دا کار منګه کوو. اوس پدې کې بجاون ته خبر وکړو پدې اذ يحكمان في الحرث تفسیر ساوی تفسیر کشاف تفسیر مدارک کی امام نصفی سے احکام القرآن کی امام جساس سے او په تفسیر کبیر کې امام رازی سے یعنی چې کوم معتبر تفاسیر دي هغوی دا واقعه راغستې را چې داود علیه السلام هغه دوه کسان رال یو کس ګډباو او یو زمیدارو. زمیدار ورته وی د ده ګټې زما انګورو ته راوړېدلي دي فصل د انګورو او زما انګورې ټول ویجاړ کړي دي خوړلي دي. داود علیه السلام ورته دا خو اسانه مسله ده د ده د ګډو قیمت به مو لګو او ساره انګورو قیمت به مو لګو. نو چې قیمت یې ولګاو نو د هغه د ګډو قیمت او د انګورو قیمت یو کړو. په داود علیه السلام ورته وی دا ګډې دې ته په حواله کړه ته ځه صادر په اوږه که ځه. بس هغه خو دا خو بادشاه هم و پیغمبر هم بس هغه غریب چې کوم دی نو بس ګډې هغه ته پرېښودې او بس تش صادر یې په اوږه کړه روان شو. نو چې د دربار نه وته نو سلیمان علیه السلام دربار ته راته. سلیمان علیه السلام چې وته وکتل نو د یو کس په دې تندي باندې پریشانی وه. سلیمان علیه السلام ته مې تپوس وکړو ولې څه چل دی څه مسله ده. هغه ورته ویل سلیمان علیه السلام دک شانتي چلو شو. داود علیه السلام داسې فیصله وکړه. هغه ورته وی راځئ واپس راځئ. داود علیه السلام ته وی دې فیصله کې زه څه خبره وکړم چې ستا پکې هم خیري د دې پکې هم خیري. هغه ورته وی بالکل وکړه پکې که نه. ورته وی دا سل به وکړو چې دا فصل به ګډبه ته په حواله کړو او دا ګډې به زمیندار ته په حواله کړو. نو دا ګډبه بدله دا فصل دک ځای ته راورسي کوم ځای کې چې ورته د ګډو خراب کړو او تر هغې پورې به دا زمیندار د ګډو نه چې کوم پکې پی ورکوي پی به تېلي چې کوم پی نه ورکوي د هغې نه به ځان له ویښته ویښته کوي چې کوي وړی به ترې نه هلي. نو چې کله فصل هغه ځای ته راورسي نو دوی به له ګډې واپس ورکړي به ورته پټۍ واپس کړي. داود علیه السلام ورته ویې ډېره ښه ده دا خو ښکلې فیصله ده دا خو مزېداره فیصله ده. هغوی هم دواړه خوشحاله شو او داود علیه السلام هم خوشحاله شو. مفسرین وایي د داود علیه السلام هغه فیصله وه او د سلیمان علیه السلام دا روغه وه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې روغه کې خیر دی او الله پاک هم وایي والصلح خیر. دا صلح چې نه جوړ جاړی دا ښه خبره ده. نو د دې نه زمونږ دا خبره نه شو اخیستی چې د داود علیه السلام فیصله صحیح نه وه. د هغه فیصله بالکل صحیح وه ځکه چې په دې کې زمونږ د امام صاحب او د شافعي صاحب چې یو قوم د یو کس یو په دغه چې کوم دی څاروی هغه د بل فصل ته وړېدو او هغه فصل خراب کړو. په دې کې د هغوی خپل دغه دي دا مسالک دي مذاهب دي. امام شافعي صاحب وایي
چې کچرې یو سړی د هغه فصل د رزې هغه یو څاروي نقصانی کو نو د هغې تاوان نشته. یو سړي سره څاروي دي د بل فصل دی هغه فصل ته ور وړېدو نو په دې کې د څاروو والا نه به ته تاوان نه علي امام شافعي صاحب وایي ځکه چې فصل والا دې کیني که نه خپل فصل ته دی څه کوي هغه ورځ ده هغه د په ډېر د ذمواري ده ډېر خپل پټي ته کیني چړي دي او که چېرې دا فصل یې والا د شپې خوړلي نو بیا چې چا څاروي دي تاوان به هغه ورکوي زمیندار ګنهګار نه دی زمیندار خو د شپې څوکی نه شوه کولی ده به د شپې خپل څاروي تړلي به دا د امام شافعي صاحب قول دی هغه وایي د ورځې زمیندار ذمهوار دی د تاوان چې فصل یې والا وخوړو او د شپې ګډو بیزو والا هغه ذمهوار دی یا دغه والا د څاروو والا ذمهوار دی زمونږ امام صاحب ورته وایي نه مسله داسې ګرانه ده ته چې کومه مسله کې دا مسله ګرانه که چېرې دا فصل والا هغه یا د شپې خوري یا هغه والا د ورځې خوري خو چې کله د دې زمیندار کاکا د پټي ته شپول شته او هغه په شپول ور اورېدلی دی نو دا څاروي چې چا دی هغې ذمهوار دی هغه به نقصان او تاوان ورکوي که شپول ورته نشته نو دا بیا د هغه نقصان دی چې شپول ورته نشي تړلی بیا ته شپول شه په خپله ورته کېږه چې شپول دې ورته تړلی دی بس دغه چې کوم دی نو څوکۍ کافي ده بیا دغه والا چې کوم دی هغه ذمهوار دی دا څاروو والا او دا مسله د شپې هم ده او دغه مسله د ورځې هم ده ځکه چې څاروو والا چې کوم دی هغه د شپې خپل څاروي وتړي که نه ولې یې راپرېږدي او که نه شي تړلی نو څاروي بیا ساتي سره نو که د شپې مغه راوړېدو او بغیر د شپول نه پټي ته راوړېدو نو نقصان یې نشته او که د شپول والا پټي ته راوړېدو نو که د شپې که د ورځې دی به تاوان ورکوي او فتوا هم په دې باندې چې هغه ټایم هغې موقع ته به کتلی شي چې دې کې غلطي د چا ده که غلطي هغه د زمیندار کاکا چې د خپل د پټي د تحفظ دپاره څه نه کړي خو دې نقصان دی او که غلطي هغه د دغه والي زناورو والي نو هغه د خپلو زناورو ذمهوار دی بیا چې کوم دی نو هغه به تاوان ورکوي هغه نقصان هغه کړی دی نو دلته کې سلیمان علیه السلام چې کومه فیصله وکړه نو مفسرین وایي دا د صلح فیصله وه سلیمان علیه السلام صلح وکړه په خپل ځای باندې خو د دواړو خیال پکې مساعدلی شو او فیصله هم صحیح وه اوس که چېرې دا داود علیه السلام نه منلي داود علیه السلام په دې ګنهګار نه و ځکه چې بادشاه هم هغه و قاضي هم هغه و او فیصله هم د هغه وه او فیصله حق هم وه فیصله صحیح وه ځکه چې د دواړو تاوان یو عمره و خو سلیمان علیه السلام خبره هغه ځکه واورېده چې هغه هم دا محسوس کړه چې دا زما رعایه ده نو زما د رعایه په دې کې فایده ده لکه څنګه چې حدیث مبارکه دی د مسلم شریف چې د داود علیه السلام دربار ته دوه زنانه رالی یو لږه مشره وه یو لږه کشره وه هغه مشرې ورته ووایي چې زمونږ دواړو سره ماشومان وو زمری راغی او د دې ماشوم یې وتښتو او دا ما سره چې دا زما خپل ماشوم دی او کشرې ورته وایي نه د دې نه ماشوم وتښتو دا دې سره زما ماشوم دی داود علیه السلام ولا فیصله وکړه وایي دا ماشوم د دې مشر دی ځکه چې هغه مشره چې وه هغه چرب زبانه وه هغې خپل ثبوتونه او دلایل زیات ورکړه کشره چې وه هغه ساده ګله غونته وه هغې پرې نورې خبرې ایله نه ورکړي ورته وایي نه بس ماشوم زما دی داود علیه السلام ورته وایي دا چې کومې خبرې کوي ماشوم د دی چې کله د دربار نه واپس کېدی نه هغه کشره ډېر زیات ژړل او هغه مشره خوشحاله وه سلیمان علیه السلام دربار ته راته سلیمان علیه السلام ته تپوس وکړو ای ورته وایي مسله داسې راله او سلیمان علیه السلام دغه شانته فیصله وکړه هغه ورته وایي راځئ ما له راشئ ورته یې وایي یاره پلاره که ستا خوښ دا فیصله زه وکړم او ورته وایي بلکل وکړه وایي ستا به پکې هم خیر وي د دې به پکې هم خیر وي ورته وایي ما له چاړه راوړی چاړې ورته راوړه بس دا ماشوم به په منځ دوه کړم نیم به د یوې شي نیم به د بلې شي او مشرې ورته وایي بلکل زما خوښه ده سلیمان علیه السلام واغسته کشر لی ورکړ ورته وایي دا د دې کشر دی د دې نه خپل وړی دی نه دا وایي چې بس
د دین دا به نه خلاص شي کنه او کشر چې کم دینه هغه ځکه هغه نه کړي چې هغه وای کم از کم وینم به کنه ژوندې خو به نو په دې وجه باندې هغه چغې کړي چې نه ویا کشر چغې کړي چې نه کټکاوي مو بس دا دې بچی دی بوزي دا مشر دی بوزي سليمان عليه السلام وی چې نه دې جوړ په اسانه باندې وی چې او کټي کې مقصد دار دی نه دی او دا کشر چې دا په دوره خوښ شو دا وی بس ماشوم د دې خو یو چاړه باندې مپد وکوا مقصد داري دا په درديږي دا وی دغه شانتي به وینم دا د سليمان عليه السلام چې کم دینو هغه دویمه فیصله وا چې هغه په دې طریقه باندې وکړه نو الله پاک وی ولي ففهمناها مونږ هغه فهم ورکړو فهم ویلی شي پوهه چې هغه معاملې فهم مونږ په پښتو کې استعمالو چې هغه ډیر زر په معاملې باندې رسی چیرې پدې کې به جوړجاړي مونږ څنګه راولو الله پاک وی وکلن اعطینا حکما وعلما دوانو لمونږه حکمت ورکړو حکمت ویل شي فیصلو کولو دا وعلما پوهه مول ورکړو وسخرنا مع داوود الجبال او داوود علیه السلام لمو غرونه هغه تابع کړیو یسبحنا والطير چې تسبیح به وسره وي او مارغانو بم وي ځکه چې داوود علیه السلام باندې ایمان وروړونکي ډیر زیات کم الله پاک وي د داوود علیه السلام د زړه ساتلو لپاره مونږه غرونو ته حکم کړو او مونږه مارغانو ته حکم کړو چې کله دې زمونږه ځکه چې زبور کې 120 نظمونو نظم ویل شي د الله صفات ته د الله صفاتی لکه څنګه چې سوره رحمان دی دک شانت چې کم دینو ای کې احکامات نو احکامات بر تورات چلی نو هغه به وته چړه به تنگ شو به وته غرونو طرف ته نو دا اوس چې کوم گونج دی نو داسې بنو چې आवाज براته به دا اوس صرف په دې غرونو کې هغه عادت پاتې شوی دی ابه لکه زمونږ تاسو په شانتي فصیح زبان باندې ورسره چې کوم دین هغه تسبیحات وی الله وی وکنا فاعلین دا به مونږ دا داوود علیه السلام کمال نو دا کمال زماو چې ما اغیلا لکه د فصیح زبان په شانتي طاقت ورکړو بل وعلمناه صنعه لبوس لكم منګه خودنه کړي واغه تا د جوړولو د زغرو لتحسنکم من باسکم چې تاسو بچ کی د جنگ د سختینا الله وی اوس پنه می وته نرمه کړي وا ځکه چې په دې کې یو قول امام رازی صاحب راغستره چې داوود علیه السلام یو شپه هغه وته او د خپل قوم حالات معلومول لکه څنګه چې دا ورستو دا طریقہ په نورو انبیاو کې او په بادشاہانو کې وو عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر مشهور دی عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د شپې ګرځیدو نو یو زنانه روانه و یوازې روانه و عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو کو چې څوک یو چرته دی نو هغه وته وی چې یا عمر وفات شو یا تو عمرې ویا زنانه وته وی چې یا عمر وفات شي یا تو عمرې تر اوسه پورې زمانه چا دا تاسو نه دی کړی چې تاسو کار دی ته چرته سي دومره زیات هغه دغه د نفاذ د قانون او هغه امپلیمنټیشن دوره دغه سخت وداري خبره به تاسو کو نو عمر دې دا تعامل دی وی چې یا تو عمرې یا عمر وفات شو ځکه زمانه نن تاسو نو عمر رضی الله تعالی عنہ وته وی چې زه شکر دی تا زما په باره کې خبر او کړه زه عمرې نو دک شانتی وی داوود علیه السلام له یو بابا مخې راغی وی داوود علیه السلام ته تاسو کو چې تاسو د ملک د بادشاہ شه دی داوود دا څنګه سره دی نو هغه وته وی چې ډېر خسړې دی خو د بیت المال نه خورینو د بیت المال نه تنخوا دی وی داوود علیه السلام په زړه خوړ چې دا خو انسان نشي کېدی دا خو د فرشته را نو وته وی چې تر له سوالو کا الله ته کنه چې ما ته داسې یو کار سم کی چې زما د قوم په کې رعایت وي اوس زما مزدوري کوم نه د قوم پیسې به سوخ کوم د قوم ذمہواری به څنګه پورا کوم یو ته خواندل چې جبرئیل ز الله را لګلم د دې لپاره چې زه د انسانانو ته څه تحفه ورکم وته وی چې ما ته الله پاک دا حکم کړی دی چې ته داوود ته وایې چې بس هغه اوس باندې لګوتی وړي داغه نه به موم جوړي بس چې تنهغه څه جوړول غواړي جوړي ځکه چې دا چل لا بل چل نه ورځي نو داغه به مزدوري رواني ناوی به اوس چې وته مونږ اډوانس کې د سټیلو جاکټ وایو په خو به وته صغره وي وړي وړي کړي به جوړ کی داغه نه بغشه پورې نه وته ناغه به د سر نه والی تر خپو پورې اوستو شره د توري د شلو او د غشي گزار بچ کی الله پاک وي مونږ تاسو د فائدې لپاره دا کار کړو په هل انتم شاکرون نو اے انسانانو تاسو لک شکر نو باسه چې زستا سو ربي ما
او زه په هر حالت کې ستاسو د فایدې کارونه کوم زه په هر حالت کې تاسو ته اسانۍ راولم نو تاسو هم د دې اسانونو لږې فایده والې زما پیژنګلو کې او چې په کوم کار باندې زه خوشحالېږم نو هغه کار وکړئ نو لکه څنګه چې دنیا کې در باندې زما انعامات او احسانات عام دي داسې به په آخرت کې بسم الله الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادى من قبل او نوح علیہ السلام هم دا الله نه غوښتنه کړې او مخکې د ابراهیم علیہ السلام نه فاستجبنا له دا غنه موږ قبول والی کړو فنجیناه واهله من الكرب العظیم پس نجات ورکړو موږ نوح علیہ السلام ته او هغه باندې وروړل ایماندارو ته من الكرب العظیم دلوی امتحاننا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا مدد مغړو دا په مقابله د هغه قوم کې چې دروغي ګڼلي احکامات زموږه انهم كانوا قوم سوء بشک دا یو ناکار قوم فاعرقناهم اجمعین پس من ټول غرق کړل وداود و سلیمان اذ يحكمان في الحرث او داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام کله چې فیصله کول یو پټي په باره کې اذ نفشت فيه عنم القوم چې نقصان پکې کړو سارو د قوم وكنا لحكمهم شاهدين موږ د دې په فیصله باندې گواهو ففهمناها نو پس موږ فهم او فراست ورکو سلیمان علیہ السلام ته وکلنا اتینا حکما وعلما دواړو ته موږ حکمت او پوهه ورکړې وا وسخرنا مع داود الجبال او موږ مسخر کړو د داود علیہ السلام سره غرونه یسبحن چې تسبیح به وسروي وطویر او مرغان هم وكنا فاعلین د دې کار موږ کوونکو وعلمناه موږ ته خودنه کړې وصنعت لبوس لكم د جوړولو د اوسپنې ستاسو دپاره لتحسنکم چې تاسو محفوظ کړي من بأسکم د جنګ د سختونه فهل انتم شاکرون نو شکر نو باسئ